دغه شان دی د توحید او د وحدانیت د باری تعالی په دې صورت کې بحث شوی. الله رب العالمین دا قدرت دا صفت د خلق د هغې نه پکې بحث شوی او مؤمنانو ته بشارت او کفارو ته انذار. دا د دې صورت عنوانات. خلاصه د دې صورت دا ده په ابتدا کې د کفارو هغه اعتراض کوم چې به عموما هغوی کوو چې دا قرآن دا یوازې په نبي علیه السلام باندې ولې نازل شو، دې نبي ولې شو، بل څوک ولې نشي کېدلی، ملک یا فرشته دا ولې نه راځي چې هغه د نبوت منصب سنبالي او بیا نبی علیه السلام مبارک خلاف چې به دې کومې پروپیګنډې کولې، الله رب العالمین په ابتدا د صورت کې د هغې رد کوي. الله فرمایي دا زما خوښه د چا ته نبوت ورکومه، دې کې د چا دخل مداخلت نشته، زه د دې ځمکو د اسمانونو خالق او مالک او متصرف او مدبر یم، زه چې دا نظام څنګه چلوم په خپله خوښه چلوم. او بیا نبی علیه السلام ته الله تسلي ورکوي چې ته مخه په کېږه، خو دا کفار ستا خلاف خبرې کوي، پروپیګنډې کوي، سازشونه جوړوي. نو لکه څرنګه چې موسی علیه السلام د فرعون په مقابله کې ما کامیاب کړی، یونس علیه السلام یې د سختو مرحلو نه راوباسلی، همدغه رنګې به تا زه د اهل مکه د دې سختې مرحلې نه راوباسم، د کامیابۍ د فتح او د نصرت زمانې ته به لاړ شي. دا د دې ټول صورت خلاصه. دې صورت کې 109 آیاتونه دي، 11 مجموعات. ابتدایي کېږي په حروف مقطعاتو سره الف لام را. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایي چې د حروف مقطعاتو معانی غالبا نبی علیه السلام ته معلوم وي. البته د دې سره د شریعت څخه داسې حکم نه متعلق چې د هغې په عدم معرفت سره د هغې په نه پېژندلو سره امت کې څه کمی راشي او څه نقص راشي. دا د نبي علیه السلام امتیازي صفت او خاصه. جمهور علماء کرام د هغې قول تاسو ویلی دی چې کله حروف مقطعات راشي نو هغوی وایي الله اعلم بمراده بذلک. الله ته ډېر علم دی چې د دې څه مراد دی او څه مقصد دی. بعض علماء معانی کوي هغه د قطعیاتو په مرتبه کې دي، هغه د هغې خپله رایې. نو موږ به هم د جمهورو د رایې احترام وکړو او د دې علم دا به مفوض الی الله، الله اعلم بمراده بذلک. تلك آيات الكتاب الحكيم. دا آیاتنا کوم چې مذکور دي په لوح محفوظ، دا آیاتونه دي د کتاب الحکیم چې هغه حکمت والا دی. تلک دې سره اشاره وشوله هغې آیاتونو ته کوم چې په لوح محفوظ دي په اعتبار د مکان سره، چونکې هغه د مخلوق نه بعید دي، د دې وجې نه اشاره ورته په تلک سره وشوه. یا تلک نه مراد
مخکې نازل شوي. دریم تلک نمبرات هغه آیاتونه چې اوس به نازلېږي. تاسو ووایئ چې دا به لا موجود نه دي، نو اشاره به موجود ته کېږي، د الله په علم کې موجود دي. دې وجې نه الله رب العالمین په اډوانس کې د هغې آیاتونو د هغې تعارف کوي چې دا اوس کوم آیاتونه نازلېږي، دا آیاتونه دي د هغې کتاب، کوم کتاب چې محکم دی یا حکمت والا دی. الحکیم حکمت دواړه معنی راځي. الحکیم دواړه معنی راځي چې حکمت والا دی یا محکم دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. محکمات نو په حکیم په معنا د محکم سره شي، دا معنی هم درست نه ده، ځکه قرآن کریم کې په بل ځای کې آیاتو ته محکمات ویل شي. نو په هغه محکماتو آیاتونو باندې چې کوم کتاب مشتمل دی، دا کتاب به هم محکم، مضبوط وي، محفوظ وي. فی کتاب مکنون، محفوظ، محکم، دا مضبوط دی. معنا دا الله نه علاوه د بل چا په اختیار کې د دې نسخه نشته، د دې تبدیل نشته، د دې تزییع او د دې ضایع کول دا د چا د وس خبره نه ده. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله فرمایي دا زما ذمه ان علینا جمعه وقرآنه. الله فرمایي د دې را جمع کول، د دې محفوظ کول دا زما ذمه لري. دا کتاب محکم دی، مضبوط دی. د دې آیاتونه، د دې معانی، د دې احکام دا به ټول په ټوله مضبوط وي. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. د کلمې طیبې مثال دا د مضبوطې ونې دی چې جړې یې مضبوطې وي او څانګې څوکې یې بره په اسمان کې ښودل شوي وي. نو د قرآن کریم دا هم کلمه طیبه ده، اصلها ثابت، دا د دې اصل مضبوط دی. دا کتاب کتاب محکم دی، دا څوک راکولی نه شي. مضبوطه ونه دا په طوفان او په سیلاب باندې نه ډکي، دا مضبوط دی. نو قرآن کریم مثال هم د مضبوطې ونې دی. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. د خلقو په خپل خواهشات ډېر زیات وي، خو الله فرمایي چې داسې چېرته کېږي، دا خو زما نور دی، هدى ونور مبین. نو حکیم په معنا د محکم سره یا حکیم په معنا د حکمت وایي، بصیرت وایي، پوهه وایي، ټوله پوهه، ټول حکمت دا قرآن کې الله را جمع کړی دی. جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال. تعلیم بھی ہے، تہذیب بھی ہے، دستور بھی ہے، منشور بھی ہے. قرآن میں پنہا سب کچھ ہے، قرآن سے باہر کچھ بھی ہے. نو دا حکمت والا کتاب ہے. د دنیا کې څومره علوم دي، دا د ټول علوم مآخذ او مراجع کته واخله، په څه نصحت کې به دا قرآن کریم ته راجع کېږي. نو الله رب العالمین د قرآن کریم د هغې تعارف وکړو په کتاب حکیم سره. او بیا فرمایي اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم. د دې شان نزول دا دی، کفارو یو خبره کوله، الله اعظم من ان يكون رسوله بشرا اما وجد الله من يرسله الا يتيم ابي طالب.
الله د بل څوک ملاو نه شو د پیغمبرۍ لپاره صرف د ابو طالب صاحب یو یتیم دای چې کوم دی نو پیغمبر را لېږلو بل څوک ورته نه میلاوېدل دا دومره ډېر سرداران او رؤسا او دا په مال باندې مالدار او په حسن باندې ښایسته او په زور باندې زورور خلق دوی ته چې کوم دی نو الله رسالت او نبوت ولې نه ورکړ الله رب العالمین اله بلا یو یتیم ماشوم ته محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم اله بلا هغه ته نبوت حواله کړو د دوی به دا پروپاګانډې کړو الله رب العالمین د دوی د دغې پروپاګانډو رد کړي نو فرمایي اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم آیا و د خلقو دپاره تعجب دا خبره چې مونږه وحي کړې ده یو کس ته یو نارینه ته منهم د دوی نه دا د تعجب خبره په دې کې د تعجب څه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د نسب په اعتبار سره په دې کې بهتر د حسن په اعتبار سره په دې کې حسین د پوهې په اعتبار سره په دې کې پوهه د صدق په اعتبار سره په دې کې صادق د امانت په اعتبار سره په دې کې امین دوی په خپل اعتراف کړی دی ما وجدناک الا صادقا و امینا دا دوی کوي او دوی جو کې انسانان دي د دې وجې نه ما په انسانانو کې دوی د نبي راولېږلو کو ما د فرشتو رهنمایي غوښتلې په فرشتو کې به راولېږلو ما د انسانانو رهنمایي غوښتله په فرشتو کې په ماده د شر اړوشته دی ما د انسانانو رهنمایي غوښتله چې په هغې کې ماده د خیر او د شر د دواړو نو د دې وجې نه ما په دوی کې یو کس هغه مې نبي مقرر چې د دوی په شانتې ژوند تېري د دوی سره په معاشره کې اوس خو ما یو جن له نبوت ورکړی دی یو فرشتې له مې نبوت ورکړی دی نو جن او فرشتان په جناتو کې ماده د خیر کم وي او په فرشتو کې ماده د شر بالکل نه وي په نظر نه راځي چې کوم د بشر هر مخلوق ته نه اخیستلی شي او انسان دا د جن نه یا د ملک نه رهنمایي نشي اخیستلی د دې وجې نه ما په جن یا په ملک کې نبي راونه لېږلو په بشر کې په انسانانو کې مې نبي راولېږلو چې د دوی په معاشره کې د دوی سره پاتې کېږي د خپلو بیبیانو سره ژوند تېروي نو دوی دې نه د بیبیانو سره ژوند زده کړي لوږه پرې راځي نو د لوږې په کیفیت کې د خوراک اصول د هغې طریقې کار حلال او حرام جایز او ناجایز د خوراک طریقې دا ترېنه زده کړي خوب پرې راځي نو د خوب او د خوب نه د ویښېدلو د هغې آداب ترېنه زده کړي په ده باندې د کاروبار او د دوکان د زراعت او د صنعت او د حرفت عملا د هغې آداب او احکام دا زده کړي چې د ده عملي زندګي دا د خلقو دپاره د رهنمایي زندګي نو الله رب العالمین فرمایي اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم مونږ او تاسو په نحوي اعتبار سره د دې جملې جوړښت کوو نو هغه به داسې اکان عجبا للناس ایحاؤنا الى رجل منهم آیا زمونږ وحي په دوی کې یو کس ته دا سبب د تعجب دی د دوی لپاره په دې کې د تعجب څه
دوی په دې خبرو باندې تعجب کوي أكان إيحاؤنا إلى رجل منهم عجبا للناس چې دا کار لپاره اسم او خبر دا موږ کله په ترتیب باندې راواخلو هغه به بیا داسې راځي چې آیا زموږ وحي کول په دوی کې یو کس دا سبب د تعجب دی د خلکو لپاره په د تعجب څه خبره نشته ده دا خو سیده ساده صفا خبره ده نو په دې ځای کې الله رب العالمین اثبات د دې خبرې کول غواړي چې دا وحي زما نبی علیه الصلاة والسلام ته دا حق د دې د مخکې صورت سره ربط هم راغی ځکه د مخکې صورت په اخر کې الله فرمایلي واتبع ما یوحى الیک واصبر حتى يحكم الله هلته هم اثبات ته وحي راغلی د هغې صورت په اخر او د دې صورت په آغاز کې هم اثبات د وحي راغلی دا دواړه صورتونه د یو بل سره څه شو مربوط شو بتربط الصورة بالصورة د یو صورت د بل صورت سره ربط دا ورته ویل کېږي نو الله رب العالمین فرمایي چې دا څه د تعجب خبره ده چې موږ په دوی کې یو کس ته وحي وکړو د څه څیز په باره کې ورته وحي ان انذر الناس دا بیان دی د ان اوحینا لپاره د څه څیز وحي د دې خبرې چې خلق ویروه کافران ویروه او وبشر الذین آمنوا او مؤمنانو له زیری نو كافران ويروا أن أنذر الناس خوف الكافرين من عذاب الله النبي عليه الصلاة والسلام تشارك وخبري دا وحي كي بطول الخلاصة وقدري كافران دا الله دا عذابنا ويروا أو مؤمنان لا دا هذه أعمال صالحة وبدلت الزير وبشارة مرتبة دا الإنسان طبع أو مزاج دې د کوم څه نه ویری د نه بچي او د کوم څه چې لالچ او رغبت د پیدا شي د اړه طرف ته ورځو نو دا د انسان د طبع او د مزاج مطابق الله رب العالمین د فطرت د انسان مطابق نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته د وحي خلاصه دوه خبرې متفق کړي دی وجنا نبی علیه الصلاة والسلام صفت ده كافة للناس بشيرا ونذيرا کوم ځای کې چې بشارت راشي دا د مؤمنانو لپاره دی کوم ځای کې چې انذار راشي دا د کافرانو لپاره نو ان انذر الناس دلته الف لام عهدي دی مراد ترې څوک دي کافران دي یا چې کوم دین وایي کې هغه عصاة من المؤمنين نافرمان مسلمانان ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا او مؤمنان اغیل زیر ورکا مراد کنکو کامل مؤمنان شي نو اغیل اول تا آخر زیر دی اغیل تا بلکل اللہ عذاب نملاویگی او مزیگی مزید او کنا مراد کنکو مطلق مؤمنان شي نو پمانس که وبکی جنتیان هم وی پمانس که وبکی گناهگار هم وی نو اغیل زیر ورکا مانا دا چې په تاسو په دخول او خوري سره جهنم ته لا هم وړئ خو بالآخر به الله تاسو د جهنم نه وباسي او جنت ته ورولېږي من قال لا اله الا الله دخل الجنه نو هغې له زیری ورکړه د دې کلمې ویلو د هغې صله او انعام په هر حال دا به تاسو ته میلاوېږي نو مؤمنانو له زیری ورکړه د څه څه زیری ورته ورکړه ان لهم قدم صدق عند ربهم چې د دوی لپاره دی هغه مرتبه لویه په نزد د رب د دوی باندې قدم دا چونکې خپل چې سړی کېږدي دې ته څه ویلي کېږي دې ته قدم ویلي کېږي
چونکې په قدم او په اقدامو او په قدوم سره انسان چې کوم دی نو سفر کوي او لوړو لوړو مرتبو ته رسي. قدم دا سبب چې کوم دی نو ګویا کې د رفع د درجاتو دی. پوه شوې په خبره؟ په وړو باندې سړی کېږي که یو قدم کېږي، بل قدم کېږي، بل قدم کېږي، بل قدم کېږي. يقال لحامل القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارتقي وبرما بخيجة قدم دا وبرما بخيجة قدم چې کوم دی نو ګویا کې دا سبب دی. دې طرف ته اشاره ده چې د انسان محنت الله چېرته ضایع نه بوځي. خو په دنیا کې په یو میدان کې ډېر خواري کوي د یو منزل ته ورسي، خو په دین کې دی یو میدان کې محنت کوي منزل ته ورسي. خواري او محنت دا ذریعه ده منزل ته د رسېدلو. ان لهم قدم صدق. مؤمنانو ته زیری ورکړه چې د دوی دپاره دی د دې وجنه قدم سبب دی او مراد ترنه مسبب دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هغه د دې معنا کوي په سعادت سره، نیکبختۍ سره. ان لهم قدم صدق، چې د دوی دپاره هغه سعادت ازلیه دی، همیشه همیشه دپاره نیکبختي او خوشبختي ده د جنت په صورت کې. امام مجاهد رحمت الله علیه هغه معنا کوي ان لهم قدم صدق، مؤمنانو له زیری ورکړه چې د دوی دپاره به هغه اعمال صالحه وي عند ربهم، د رب د دوی سره، یعنې د دوی اعمال صالحه به ضایع کېږي نه، ستور پراته دي محفوظ، هغه ضایع کېږي نه، هغه به د الله رب العالمین سره محفوظ پراته وي. او حضرت قتاده رحمه الله د قدم صدق معنا کوي په چا سره؟ په شفاعت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو معنا پیدا شي بشر الذین آمنوا، مؤمنانو له زیری ورکړه ان لهم قدم صدق، چې د دوی دپاره شفاعت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی عند ربهم. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نبي عليه السلام مبارک شفیع المذنبین دی. نو ګوره دا څلور واړه ترجمې بیان ساتئ او دا په تاسو سره بیان والا قرآن پاک دي یا در سره کافي رجسټر دي، دا بعضې ترجمې دا لیکئ ښه. یا درنه مراد د دې نه بلنده او رفیعه مرتبه ده، وړاندنۍ ترجمه. او یا د دې نه مراد سعادت ازلیه ده، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي. او یا د دې نه مراد اعمال صالحه ده، امام مجاهد رحمه الله فرمایي. او یا د دې نه مراد شفاعت کبرا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. حضرت قتاده رحمه الله فرمایي. نو دا څلور واړه ترجمې دا به تاسو یاد ساتئ شاباس نو فرمایي. حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه په خپله ترجمه کې د دې ترجمه دا یې کړې ده په بلندې مرتبې سره. نو موږ باید هم دغه ترجمه وکړو. فرمایي وبشر الذین آمنوا، او زیری ورکړه هغه خلکو ته چې ایمان راوړی دی، ان لهم قدم صدق، بېشکه دی د دوی دپاره قدم صدق، هغه مرتبه صدق بلنده عند ربهم، په نزد د رب د دوی باندې د الله سره د دوی ډېره لویه مرتبه پرته ده. قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. اوس کافران څه وایي؟ هغوی وایي دا نبي علیه الصلاة والسلام چې دی که نه دا ډېر لوی جادوګر دی، روغ رمټ سړی او چې د ده خواله ورشي بس بیا زمونږ خدایانو ته چې کومیانو ګډې وړې شروع کړي او کنځل ویل شروع کړي، دا دی جادوي کړی دی په دې خلکو باندې.
ساحر دی. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، بشک رب ستاسو هغه دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه په 6 ایام په شپږو ورځو کې. دې ځای الله رب العالمین د خپل خالقیت او د خپل قدرت کامله یو جھلک چې کوم دی نو دا ښکاره کوي. دا زما په حاله چې زه چاته نبوت ورکوم، ولې؟ ځکه د دې کائناتو خالق او مالک ذات خو زه یم. نو ما چې دا دومره اسمانونه او دا دومره ځمکې دا پیدا کړي، نو ما سره به دا اختیار دی چې زه چاته مې زړه وغواړي او هغه ته نبوت ورکوم، چې نبوت ورته ورکړم، زه به په نبوت کې تاسو سره مشوره کوم. ما د دې ځمکې او د اسمانونو په پیدا کېدلو کې تاسو سره مشوره کړې وه، په تاسو باندې تعاون وکړی. نو الله رب العالمین د ټولو نه مخکې د اسمانونو او بیا د ځمکې د هغې د خلق په باره کې ارشاد فرمایي ان ربکم الله، بشک رب ستاسو الله دی. کوم الله؟ الذي خلق السماوات والارض، چا چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه. دې معلومه دا شوه چې د اسمانونه او د ځمکه په دې باندې یو وخت د عدم راغلی دی، او د عدم نه چې کوم څیز په وجود کې راشي دا حادث، داسې حادث. موږ چې وایو چې العالم حادث لأنه متغير، وكل متغير حادث فالعالم حادث. نو په دې باندې یو زمانه د عدم راغلی وه. نو د دهریو د ایتیستو د هغې دا فلسفه الله په خپله باندې رد کړه. څوک چې وایي چې دا کائنات په تقاضای طبیعیت په خپله په وجود کې راغلي، او دوی وایي دا چا پیدا کړي نه دي. د دې نه د فلاسفو د مناطقو هغه فلسفه هم رد شوه. څوک چې وایي العالم قدیمون، چې عالم قدیم دی، په دې باندې چرته هم چې کوم دی نو ګوایي چې عدم نه دی راغلی. الله رب العالمین په خپلو فرمایل ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض. الله رب العالمین اسمانونه او ځمکې پیدا کړل. دې نه معلومه دا شوله چې یو وخت و چې اسمان نه و، یو وخت و چې اسمان نه و، یو وخت و چې ځمکه نه وه. الله رب العالمین دا ځمکه او دا اسمانونه دا چې کوم دی نو پیدا کړل، نو الله یې خالق شو. نو د دهریو دا فلسفه، د ایتیستو دا فلسفه الله رد کړه. څوک چې وایي چې دا ځمکه او دا اسمان دا بغیر د خالق نه په خپله په وجود کې راغلي دي، دا یو قره وه، دلته پکې منفي او مثبت چې کوم دی نو هواګانې او ګیسونه راجمع شو، او دا قره چې کوم دی نو دا پټاو شوله. او چې دا کله پټاو شوه، نو د دې نه څه ځایونو کې چې کوم دی نو غرونه جوړ شو، څه ځایونو کې کندې جوړې شولې، په ژورو ځایونو کې پکې دې نه چې کوم دی نو ګوایي کې سیندونه او دریابونه دا ترنه جوړ شو. نو دا خبره غلطه، او دا خبره غلطه ځکه ده کوم څیز چې حادثاتي طور په وجود کې راشي، نو هغه وران ویجاړ. تاسو خبره پوهېږئ هغه څه وي؟ وران ویجاړ. لکه یو کمر دی، هغه راتاو شو، نو هغه ستا په مرضۍ او ستا په طبیعت باندې چې کوم دی نو ګوایي چې برابر په برابر نه راپرېوځي. اوس هغه چې په کوم ځای ورغلی دی په هغه ځای ورغلی دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نو خو دا کائنات په خپله مرضۍ په وجود کې راغلی وی، نو دا الله رب العالمین چې څومره ښکلی نظام جوړ کړی دی چې دا سپوږمۍ په خپل ټایم، لمر په خپل ټایم، او دا فصلونه په خپل ټایم، دا زرغونېږي، دا وچېږي، او دا یې داسې دی چې څومره موږ دنګې علاقې دي هغې باندې الله بارانونه وري، واورې پرې ورېږي، اوبه په هغې باندې د برخو په شکل کې او دغه رنګې چې کوم دی نو د واورو په شکل کې دا راغورځېږي، او بیا د هغې دنګو علاقو نه دا اوبه په نهرونو کې او په نالو کې ښکته راځي،
فلاره کې نه خلک خپلې پیدې اخلي، لاندې سیند ته ورځېږي، سیندونه راجمع کېږي، دریاب ته غورځېږي. نو خو دا هر څه په خپله په وجود کې راغلی وی او دا دریاب پرې اوچت وي او دا غرونه پرې لاندې وي، دا دریاب پرې اوچت وي او دا ځمکه پرې لاندې وي. دا دومره بهترین نظم و نسق چې د دې کائناتو روان دی، دا په خپله انسان ته هوښیار انسان ته د دې خبرې دعوت ورکوي چې یو ذات شته دی چې داسې په تدبیر سره او داسې په تنظیم سره دا کائنات چې کوم دی نو هغه پیدا کړي دي، دا خود په خود چېرته په وجود کې نه دي راغلي. نو د دې سره د دهریه او دا فلسفه دا دفن شوله، دا فلاسفه او دا فلسفه ورسره هم دفن شوله. څوک چې وایي چې عالم قدیم دی، دې باندې چېرته عالم نه دی راغلی. الله رب العالمین وفرمایل ان ربکم الله، بېشکه رب ستاسو الله رب العالمین دی الذي هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه. دا علوي او سفلي دواړه چې کوم مخلوقات دي دا الله رب العالمین پیدا کړي. نو خلق السماوات په خلق د سماواتو کې الله رب العالمین دې طرف ته اشاره کوي چې اسمان یا د ځمکې نه پورته کل ما علاک فهو سماء. تا نه چې پاس څه شی دی نو دا څه شی دی؟ دا اسمان دی. نو دا هر مخلوق دا سماوي دی، خو دا نور دی، خو دا سپوږمۍ ده، خو دا ستوري دي، او خو دا نوي نوي چې کوم دی نو ګویا کې چې دا کوم سیارات ستارې چې دا په دریاب کې چې کوم دی نو د ساینسدانانو راځي، دا ټول په ټوله چې دا څومره هم علوي کائنات دي، دا ټول په دې خلق السماوات کې داخل شو. والارض چې څومره هم سفلي کائنات دي، خو دا ځمکه ده، دا غرونه دي، دا په دې ځمکه کې دننه چې کوم دی نو ذخایر دي، او دا په دې ځمکه کې دننه معادن او معدنیات دي. دا ټول په ټوله چې کوم دی نو وایي چې په والارض په دې کې څه شو؟ په دې کې داخل شو. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو کائنات په دوه قسم مخلوقاتو باندې مشتمل دي، یا به علوي وي یا به سفلي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو هغه دواړه په دې کې داخل شو. نو څوک دا نشي ویلی چې هر څه خو په اسمان کې دي، څه څیزونه داسې دي چې هغه نه په اسمان کې دي او نه په ځمکه کې دي، بلکې د ځمکې او د اسمان تر منځ منځ دي. لکه چې دا څومره سیارات لکه دا انوار شو، دا خو نه په اسمان کې دي او نه په ځمکه کې دي. نو بیا دا چې کوم دی نو کله پیدا شو نو دا په خلق السماوات کې په خپله باندې داخل شو. فی ستة ایام په اندازه د شپږو ورځو کې. د اندازه ټکي مو ورسره په ترجمه کې ولې ولیکم؟ ځکه چې کله اسمان لا نه و پیدا، ځمکه نه و پیدا، لمر نه و پیدا، سپوږمۍ نه و پیدا، د ورځې اندازه چې کېږي نو دا خو د لمر د راختلو نه د لمر تر پرېوتلو پورې یوه ورځ داسې دی که نه؟ نو چې لمر لا پیدا نه دی د سهار، نو د دې چې کوم دی نو ګویا کې د شپږو ورځو د هغې دا تحدید دا به څرنګه کېږي چې لمر لا پیدا نه دی. نو ورځ دا په هر وجود کې راغله چې کله لمر پیدا شو، چې لمر لا پیدا نه دی نو څرنګه الله رب العالمین فرمایي چې د شپږو ورځو په شپږو ورځو کې دا پیدا دا موږ او تاسو ورسره مقدار ذکر کوو چې د الله په علم کې د دې دا مقدار دی ورځ او شپه چې دواړه را یو ځای کې دا 24 ګنټې نو 24 ګنټې دا د یوې ورځې اندازه دا د الله رب العالمین په علم کې الله رب العالمین د شپږو ورځو په اندازه کې دا ټول سفلي او علوي کائنات دا پیدا. نو دا خو الله د یو کن فیکون حکم سره هم چې کوم دی نو پیدا کولی شو، په یو حکم د کن سره هم پیدا کولی شو. دا د شپږو ورځو دا دومره فاصله په دې منځ کې ورکول دا مخلوق د تعلیم ورکولو دپاره دی چې تلوار ډېره مه کوئ. الله په هر څه باندې قادر دی او د هغې باوجود یې دا کائنات په شپږو ورځو کې پیدا کړل، خپلو کارونو کې تدریج او انقطاع نه کار اخلي. اوله کې داخل شي نو بیا ثانیه وکړي، بیا ثالثه وکړي، بیا رابعه وکړي، بیا خامسه وکړي، بیا اخر به کې دغه حدیث حافظ صاحب ورورسېږي. دنیا کې څوک کاروبار جوړ کړي که د یوې ورځې د لږ روپونه کاروبار سټارټ کړي نو هغه په بره باندې ځي دنیا ټوله ارتقایي درجاتو سره راغلی. واده سړی وکړي
الله رب العالمین ورته اولاد ورکړي یا اولاد الله کړي کوس داسې نه کیږي چې د واده په وړاندې ورځ باندې د ټول د بچو نه ډک شي. كان الإنسان عجولا إنسان طبعا يقول أكثر بس سرطة كده وشو اللي بخبر عنك الله رب العالمين بالدنيا طولت فقد قصر كيدا كيدا قصر كوكري فقمياش بقوة انتظار وصل الله ورسل كوري شوى يسار دانا وقابت يوم مقام الله رزقنا كل وقبضي وشو اللي بخبر عنك فقد دنيا الله رب العالمين فقد بقاي عمل سر كيدا كيدا الإنسان ملوكي دورو دوی کی دزوانی کی دغه نورست بډاکی د ټول ارتقائی مدارج دي ارتقائی مراحل دي دا صرف د انسان د یو خوی خصلت د تعلیم د لپاره چې د انسان په فطرت کې عجلت د عجول د اصل زرق زراوانی نو الله رب العالمین دې حلالي استاسه اختیار دي محدود اختیارات بدون الله مقوا الله سره محدود اختیارات دي دا غیر باوجود کې مشبق ورزل کې زمکه او اسمانونه دا جوړول دا انسان ته په دې کې تعلیم دی ها فرمایي چې سته ایام په اندازه او په مقدار د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش دی الله رب العالمین برابر شو په عرش باندې یا عرش چاته ویل کی د دې ټول کائناتو د زمکه او د اسمانونو او د عالمي او د سفلي چې څومره مخلوقات د دې ټول مخلوقاتو د دې ټول کائناتو دا چې کوم مجموعه ده هغه مجموعه ته چې کوم بیان وایي هغه ته عرش وایي استواء على العرش د دې څه معنی آیا د دې مراد لکه څنګه چې باچا په خپل تخت باندې کېږي دا دې نه مراد دی نو ګورئ بعضې خلک چې ظاهریه یا الله رب العالمین لا د جسم قائل هغوی د دې نه معنا هم درک من او تاسو اهل السنة والجماعت الله رب العالمین لا د جسم قائل نه الله لا د طرف هم قائل نه الله لا د یو خاص مکان هم قائل نه ثم استوى على العرش دا یو داسې جمله ده چې دا په متشابهاتو کې ده د دې سمیت په قرآن کریم کې بعضې څیزونه داسې راغلي دي چې هغه د متشابهاتو درته دي ید الله فوق ایدیهم اوس الله له ید ثابت کړی ید دا د جسم یو حصه ده دا عضوه ده لکه څنګه چې د جسم دپاره اطراف دا یمین دی دا شمال دی دا قدام دی دا خلف دی نو دقرنګې د جسم د یو عضو لپاره به هم خامخا اطراف چې دا یې ښی طرف دی دا یې کس طرف دی دا یې مخې طرف دی دا یې وروستو طرف دی الله رب العالمین و د هغه دپاره جسم ثابت شي یا د هغه دپاره یو عضو یو اندام ثابت شي بیا به الله محدود فی مکان دون مکان شي بیا به څوک دا وایي چې الله دلته شته دی هلته نشته دی او الله رب العالمین خو منزه دی د دې نه د دې وجې نه چې په کوم ځای کې د الله رب العالمین دپاره اعضا راغلي دي تاسو خبره درسته دي که نه نو دا هم په متشابهاتو کې متشابهاتو کې دوه مسلکه دي یو مسلک د متقدمین دا به د ځان سره ولیکئ ښه ځکه چې دا به په قرآن کریم کې ځای په ځای راځي نو تاسو د لومړۍ ورځې نه جزا هم وکړئ او یاد یې هم کړئ نو وروسته به بیا موږ ته اسان دي ښه د متقدمینو مسلک دا دی د متشابهاتو په اړه هغوی قایل دي د مسلک التنزیل مع التثبیت التنزیل مع التدلیس نو باندې وکړو تنزیل دې ته ویل کېږي چې دا کوم صفت الله له ثابت دی نو دا د مخلوق په شان دی نه دی مثلا استواء على العرش د الله داسې نه ده لکه څنګه چې زموږ او ستاسو بادشاه راشي په کوڅې باندې کېږي او چا راته سنبال موږ وایو چې هغه خلک واخیستل او کوڅې یې سنبال دا د الله رب العالمین دپاره دا داسې ده
مسلك التنزيل إن الله ده صفات ده للمخلوق وشعبش ده مسلك التنزيل خد مع التفويض تفويض ويجي اسفارها يعني ده دي على حقيقة منطقة نشتري بس ده بجامع اسفاره الله بالنسبة له لم تسوي قرآن الكريم قال الله رب العالمين تخبر فرمائه وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله بس ده زي كده التفويض عليه وما يعلم تأويله المتشابهات المتعلقة jadi wajib mutaqaddimin ahli sunnah wal jamaah kami dawai zaman maslak dan tanzil ma'at tafwiz hakikat dari sirah Allah dan ma'lum dia di wajib Imam Malik rahmatullahi alaihi firman jangan istiwa ma'lumun istiwa ma'lum wal kayfu majhulun أو كيفية بسنة مجهول لا مجهول والسؤال عنه بدعة أو بديك التنسل والنوزي ده بدعة وسلالة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه القرآن كيف اختلف المعنى أو والإيمان به واجب أو إيمان فليس واجب لا سلوك خبري والإمام مالك رحمة الله عليه أريد قولها شرح كما يبرر لسني جاء الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب لا سبب بدل المتقدمين لمصلحة خلاصة شرح تذكرش لبنجي أو المتشابهات ومبارك متأخرين مصلحة سري متأخرين ويجي مقطعين ده مسلك التنزيل خذ مع التأويل تفويض فزي ما نقول سبب تأويل ممكن تأويل طيب ده متأخرين بقى مسلك ثالث مسلك التنزيل معناه مبتل كما يكون صفات العدالة ده المخلوق بشأن بني الله من البعض البتة ده التأويل ممكن وقلت التعليم دبارة متأخرين صدوق شرطون بالخام وجونا مولقنين داري شرط داري جبا تقويل گنجائش دوی بلد تزي جبا قلت لك گنجائش دوی متأخرين أولهم تقويل داري قائم دوی جدا تقبيلي معناه منجعش موجود بيوزي دویم شرط دار جدا كل تقبيلي معناه تكي دا دشاني ألوهيت سرمنابي نبي دشاني ألوهيت سرمنابي نبي دريم شرط دار جدا كل تقبيل تكي دا تقبيلي معناه دبل نسمة دبل زي ثابت نبي دبل نسمة دبل زي ثابت نبي سلوم شرطا جدا ستا تقبيلي معناه دبل حتمي وقطعي تورمي دبل حتمي وقطعي تورمي اس ضرورت سده چې خامخا د متشابهاتو کې موږ تطبیق کړو متأخرین دا یو ډېر عجیب یو حرف هم لږ و بېدار نه دی راغلی دا د حکیم ذات وینا ده د حکمت د مقالینې بفعل الحکیم لا يحكم عن الحکمة ممكن چې دا تلك آيات الكتاب الحکیم حکمت ولا نو څه حکمت خو به کې خامخا ده نو په اعتبار د ځوان سره د ځان په درجه کې یو ځني تقدیر دا اهل علم چې کوم نه وایي دي دا کولی شي او هغوی متأخرین د تفسیر د دې ځای استدلال نیسي په دې ځای هو اتخاذ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هغوی دا وضع عدد تبع دی د دې په تأویل یو الله کوي او د راسخین علم کوي
هر چاکار نه دی ګورې ښه دا چاکار نه دی راسخین په العلم چې کوم دی نو ګورې کې هغوی په دې ځای باندې پوهېږي دا سپوږ په خبره باندې هغوی د دې نه استدلال نیسي نو دا څلور شرطونه نو ثم استوى على العرش په دې ځای کې متقدمین وایي ودا استواء الله رب العالمین په عرش باندې دا هغه استواء نه کوم چې د مخلوق بادشاهان په خپل کرسۍ باندې جلوه افروز شي مسلک التنزیه مع التثبيت په حقیقت باندې الله عالم وفي القرآن متأخرين سواي متأخرين واي ثم استوى على العرش استواء دلته په معنا د استیلا سره راځي غلبې سره راځي الله رب العالمین هغه بیا په عرش باندې چې کوم دی نو ګورې کې حاکم شو غالب شو او دا ټول نظام مملکت او نظام حکومت د الله رب العالمین په لاس کې واخیستل اوس ما ته وګورئ په دې نه په معلومه دا شوه دا ثم جلالي دا خو د ترافي دپاره راځي د رستوالي دپاره راځي دې نه معلومه دا شوه چې تر دغه وخته پورې الله رب العالمین د عرش او د کائناتو په دې نظام باندې غالب او قادر نه و نو آیا په الله رب العالمین باندې یو کیفیت داسې راغلی دی چې د کائناتو په دې نظام باندې الله غالب نه خبر دی په دې اشکال باندې پوه شول څنګه څومره د ترافي دپاره راځي او ترافي په وخت کې وفسر د دې نه معلومه دا شوله چې د دې نه مخکې الله رب العالمین د دې کائناتو په دې نظام باندې غالب نه او وروسته پرې غالب شو نو تاسو به داسې ووایئ ښه چې دا ثم دا د ترافي دپاره ده لیکن دلته د ترافي نه مراد ترافي د وخت نه ده دلته د ترافي نه مراد ترافي د رتبې ده ترافي د څه شي ده د رتبې ده چې کله دا کائنات د وجود کې الله نور راوستي نو عملا د دې وجود نه نو په دې باندې غلبه وکړه خبر پوهېږي چې د یو څیز وجود نه وي نو په هغې باندې خو ستا غلبه نه شي راتللی او چې کله د دې وجود راغی نو الله رب العالمین له بعمله اختیار او قدرت او غلبه حاصله شوه تاسو پوه شولې نو دلته دا ثم دا د ترافي په الوقت دپاره نه دی راغلی ښه دا د ترافي په رتبې دپاره راغلی بهرحال زمونږ مسلک دا دی چې د متقدمینو د متأخرینو د دواړو دا خبره دا حق ده او دا ټیک نه متقدمینو ته نسبت د جهل کول ټیک دي نه متأخرینو کې چا ته نسبت د جهل کول ټیک نه په متشابهاتو کې په معنا د تفویض کې چا ته جاهل ویلی شي او نه په صورت د تأویل کې چا ته کافر ویلی شي دواړو نقطې بیان ساتئ ښه په صورت د تفویض کې چا ته جاهل نشي ویلی او په صورت د تأویل کې هیڅ چا ته کافر نشي ویلی ښه پوه شولې په خبره باندې که خو دا شرایط به ورسره یاد ساتئ داسې نه چې اوس یو بتړو راپورته شي او هغه په متشابهاتو کې یو معنا د خپله ځانه داسې وباسي چې هېڅ مناسبت یې ورسره د بل نس نه ثابته نه وي او د سره د شان الوهیت سره چې کوم دی موضوع نه وي نو داسې نه وایي ښه والراسخون فی العلم واقعیت بیان ساتئ دا د هر چا کار نه دی راسخین فی العلم به صرف اصحاب التأویل ګرځي په متشابهاتو کې وشولې بس په خبره باندې که اخبار چې غلو نه ده پکار او په دې کې تشدد نه دی پکار په دې پسې ورپسې کېدل نه دي پکار حضرت عمر رضی الله عنه په یو کس باندې تېر شو چې هغه به په متشابهاتو پسې لګېدلی او ناشنا تأویلات به پکې کول حضرت عمر رضی الله عنه ورته سزا ورکړه او بیا ابو موسی اشعري رضی الله عنه ته وفرمایل چې صحابو ته ووایي چې د ده سره نه کښېني ځکه دا سړی فتنهګر دی تاسو پوه شئ نو د دې وجې نه هر ګوتهو له په متشابهاتو کې د خپله رایې ورکولو اختیار رب العالمین دی الذي هغه بأيام باندازه د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش او بیا الله رب العالمین استوا کړې ده په عرش باندې کما یلیق بشانه د متقدمینو یا ثم استوى على العرش او
بیا غلبه حاصله کړې ده على العرش په عرش باندې. يدبر الامر، الله رب العالمین تدبیر کوي د ټولو امورو. الامر دلته الف لام دا چې کوم استغراقي دي يدبر جميع الامور، د ټولو معاملاتو تدبیر د الله رب العالمین په خپل باندې دي. تاسو پوه شئ تدبیر چاته ویل کیږي؟ نظر کول د یو شي په عاقبت باندې او په انجام باندې. پوه شئ نو د هر شي په عاقبت او په انجام باندې الله رب العالمین نظر دی. دا ټول څیزونه الله رب العالمین دا په یو نو دې طرف ته هم اشاره ده. ما ته وګور دهریه دا وایي وایي دا بارانونه چې کېږي دا موسمیاتي تغیر نن سبا ورته حسین علي دغه ورته وایي دا دنیا ورته وایي دا کلایمیټ چینج دی، موسمیاتي تغیر دی. نو وایي دا ټول څیزونه چې کوم دي که دا زلزلې کو راځي، دا طوفانونه کو راځي، دا سونامي کو راځي، نو دا ټول په ټوله دا په خپله باندې په وجود کې راځي. دهریه دا وایي الله رب العالمین رب دی یدبر الامر، یو مدبر د امر چې کوم دی دا موجود دی. هغه ټول معاملاتو تدبیر هغه په خپله باندې فرمایي. داسې نه ده چې دا هر څه په خپله باندې په وجود کې راځي، نه، دا الله رب العالمین مدبر الامر دی. ما من شفیع، نو ما ته وګورئ په دنیا کې د ساینس دوه فلسفې چلېدلې. یو فلسفه چې کوم دی نو د نیچر وه، هغې به وي په یو څیز کې چې کوم خاصیت او صفت دی دا عقل دی، لکه مثلا په اور کې سوځېدل، په اوبو کې ډوبول. دا د نیچر فلسفه وه. دې خلکو ته به یو نیچري وي. نن سبا هم دا شته دی. سرسید احمد خان دا د دغې فکرې چې کوم دی نو مشر پاتې شوی. پوه شوې پوهه باندې نو دې خلکو به د قرآن کریم د ډېرو خبرو خالص د عقل په بنیاد باندې انکار کوو. که دا عقلیت ممکنه نه ده چې ابراهیم علیه السلام د نمرود اور ته ورته کړي او اور دې به یخ شوي، دا نه ده ممکن. نیچر کین ناٹ چینج، دا موږ وایو په دې سکول کې دې ته څه وایي؟ دې ته نیچري فتنه وایي. دوی وایي بس دا نیچر ته دا علت عامه دی، دا بدلېږي نه. نو موسی علیه السلام هغه ته په دریاب کې لارې جوړېدل، دا خلاف نیچر ده، دا د عقل خلاف ده، دا نه دي شوي. دغه ته دوی بیا چې کوم دی نو وایي نه دغه د دریاب نه مراد چې کوم دی نو دا د کفر دریاب چې الله پکې موسی علیه السلام ته لارې جوړې کړې. دا پوه شوې ده خبره؟ علیه السلام پکې ورتاو شو، روان صحیح پاتې شو، ایمان یې محفوظ شو، د کفر بللې اور دا حقیقي اور نه وه. پوه شولې په خبره باندې؟ نو دوی بیا د ساینس د فلسفې د وجې نه د قرآن چې کوم دی نو ګویا کې د دې ایتونو د حقیقت نه انکار کوو. دا نظام ته وګوره. وروسته ورپسې چې دا د نیوټن فلسفه وه په ساینسدانانو کې چې فطرت نه بدلېږي، نیچر نه بدلېږي. وروسته ورپسې آینسټاین راغی په اتلسمه صدۍ کې، هغه ورپسې فلسفه وکړه نه نیچر اصل شی نه دی، سوپر نیچر اصل شی دی. یعنې معنا دا چې په اور کې خو سوځول دا نیچر دی، خو یو ذات بل داسې شته دی په هغه وګورئ نو اور به یو سوځول به نه شي کولی. دا ساینس فلسفه وباسه. نو ساینس چې کله فلسفه وباسله نو د قرآن کریم د آیاتونو د حقیقت نه انکار کوونکي خلک هکا بکا باندې چې خدای وسو نو یدبر الامر، دا د دغې موجوده جدید ساینس په اصطلاح کې هغه سوپر نیچر، هغه ذات چې هغه په خپله باندې په عواقبو نظر ساتي چې یو ځای کې اور شته دی خو سوځول وکړي که ونه کړي، نو دا تدبیر څوک کوي؟ الله. اوبه شته دی او فطرت یې د ډوبولو دی، خو اوبه دپاره ډوبول دا سبب دی، دا علت تامه نه دی. د اور دپاره سوځول دا سبب دی، دا علت تامه نه دی. علت تامه یې څوک دی؟ الله رب العالمین دی. یدبر الامر، دا هغه سوپر نیچر ساینس نه ده. او که ساینس د سبا نه بیا انکار وکړي بیا د انکار وکړي او بدلېږي را بدلېږي. دا د انسان عقل دی. آینسټاین څه شی؟ دا انسان دی.
اوس د انسان عقل د الله علم ته رسېږي چې الله کومې چې يدبر الامر نو ساینسدان د نظر به انکار وکړي د ساینسدان عقل على دومره دی د الله علم سبحان الله خضر عليه السلام والسلام حضرت موسی عليه السلام والسلام بسوي غرنه راغله کنه کشته کې کېناسته هغه چې په فوق باندې چې کوم د دریاب نه وبې راوښتلې ویل ټول مخلوق علم د الله د علم په مخه دا څه دی لکه دې مرغۍ چې په خپل مخلوق کې یو قطره د کوونه راوچته کړله د ټول مخلوق علم هغه د یوې قطرې په مانند او د رب ذوالجلال علم د باقي بحر او سمندر په مانند تسبوح من يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه نشتري سوق شفاعة او انتي مدر رسل اجازة الله رب العالمين لا يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن تفسير القرآن بالقرآن الله فإجازة بعد وشفاعة نبي عليه الصلاة والسلام كنت شفاعة كنا الله إذن نرسل بك حافظ القرآن شفاعة كنا الله إذن نرسل بك شهيد شفاعة كنا الله إذن نرسل بك عالم دين شفاعة كنا الله إذن نرسل بك قرآن أو رمضان شفاعة كنا الله إذن نرسل بك بعد بينز شفاعتنا دا هغه خاص شفاعتونه دي یو شفاعت کبرا د نبی عليه السلام نو ګورئ یو شفاعت کبرا دا د نبی عليه السلام دا د عام امت لپاره پنځه خاص شفاعتونه دي نمبر 1 د حافظ القرآن شفاعت نمبر 2 د عالم دین شفاعت نمبر 3 د شهید فی سبیل الله شفاعت نمبر 4 د قرآن شفاعت نمبر 5 د رمضان شفاعت او د پنځه وړو شفاعتونه دا چې په مینه وایي کې د احادیثو مبارکو ثابت دي دا څه نو دا د کلي هم په الله د اجازت نه وروسته فقط الله د اجازت نه بغیر نشي کولی ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله دا تعارف چې تاسو ته درکو شو الله هغه ذات چې خالق دی الله هغه ذات چې استوا استیلا یې کړې ده الله هغه ذات چې تدبیر د ټولو امور کوي الله هغه ذات چې د هغه اجازت نه بغیر څوک شفاعت نشي کولی ذلکم الله وګورئ دا الله صفت د خالقیت ته وګورئ دا الله صفت د استیلا د غلبې ته وګورئ دا الله صفت د مدبر الامر ته وګورئ دا الله صفت د لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ته وګورئ دقق الله ربكم لا رب تاسو دې فاعبدوه تاسو عبادت وکړئ د فعل تعقيب مع الوسط مع الانفاق تزويد فعل جنبه تعقيب مع الوسط مع الانفاق نقول جدا الله جدا كل اسماء كده بيان او دي غالب دي مكائنات او دي مدبر ده امر او بدنا بنفسه شفاعت نشي كولي تاسو د عبادت وکړئ بل چاره ولا لام نشته دې تعقيب مع الوسط ويجي دا ټول خبرې چې پیژندلې د دې ټول خبرو خلاصه دا شو چې تاسو د الله عبادت وکړئ افلا تذكرون آيات تاسو نصیحت حاصلوي الیه مرجعکم د الله رب العالمین طرف ته واپس جميعا د ټولو د الله رب العالمین ته تاسو ټول واپس کیږي وعد الله حقا وعد الله وعدا وحققه حقا الله وعدا کړی په وعده کولو سره تقدير للعبارات وتاخذ بالحقيقة وعد الله وعدا حقا الله رب العالمين وعدا وعد الله وعدا الله رب العالمين وعدا كذا وعد قول سره وحققه حقا او غير اشتياق كذا ثابت كذا بس ثابت قول سره وعد الله حقا لا وعدنا الله رب العالمين لا وعدنا الله رب العالمين على حق سجا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده شعب ويلاله الله رب العالمين پیدا کوي مخلوق لرا يبدأ الخلق ابداء ويلدي اول ځل پیدا کوي يبدأ الخلق الله رب العالمين په اول ځل پیدا کړی دا مخلوق د خلق نه پیدا کړی دی
آدم عليه السلام د څه شي نه؟ من صلصال من حمأ مسنون. الله رب العالمین د دغې خاورې نه چې کوم دی نه انسان پیدا کړی ثم یعیده بیا به یې دغې خاورو ته وسپاري. په قبر کې به پروت وي، خاورې به درنه جوړې شي. تاسو پوه شوئ په خبره باندې که نه؟ نو چې په یو پیره باندې الله انسان د خاورو نه پیدا کړو، بیا یې خاورې کړو، نو دې کې الله دې طرف ته اشاره کوي چې دی خو خاورې شو، نو وروسته په دویم ځل باندې پیدا کول داسې ګرانه خو نه ده چې د قیامت په ورځ باندې چې کوم دی نو دی الله د دغې خاورو نه دوباره را جوړ کړي. افعلینا بالخلق الاول، ولې موږ په دې وړاندني پیدایش باندې څه ستړي شوي یو چې دا دویم به نشو کولی؟ کار خو په وړاندي ځل باندې ګران، چې وړاندي ځل باندې سړی یو کار وکړي نو بیا په دویم ځل باندې څه وي؟ اسان دي. بیا به یې سړي مټ راوړي، هسې داسې نه وکړه، بیا به یې سړي مټ راوړي. الله رب العالمین ګوره دا انسانان چې کوم دی دا په ډېرو اسانو مثالونو باندې پوهېږي. نو انه یبدأ الخلق ثم یعیده، الله رب العالمین پیدا کړی د مخلوق لره او بیا به دوباره کړي دغې مخلوق لره. نو الله رب العالمین ته دوباره پیدا کول څه ګران خو نه دي. د دې نه عقیده د بعد الموت الله ثابتول غواړي. مکیو سورتونه کې د توحید رسالت او د بعد الموت نه چې کوم دی بحث کېږي. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. دا د بعث بعد الموت فایده الله ذکر کوي. دا ولې؟ د څه دپاره مخامخ الله رب العالمین دا انسانان دوباره راباسي؟ د دې څه فایده ده؟ دا د دې دپاره چې الله بدله ورکړي دې ته. مؤمنانو چې کوم کار کړی دی چې هغې ته د عمل صالح صله میلاو شي. کافرانو چې کوم کفر کړی دی او ګناه یې کړی دی چې هغې ته د هغې سزا میلاو شي. اوس جزا او سزا دا خو قانون فطرت دی. ما ته وګورئ، جزا او سزا څه شی؟ قانون فطرت دی. څوک چې په دې دنیا کې ښه کارکردګي اختیار کړي نو په هر ډپارټمنټ کې هغه ته انعام ورکولی کېږي، نه ورکوي، تنخوا ورته ورکوي، الټه داسې وایي انعام ورته ورکوي چې دا ګولډ میډلیسټ دی، دلته چې دا تقسیم انعامات دی. داسې کېږي نه؟ او چې څوک غلطي وکړي نو د دنیا په نظام کې ورته هم خلک تأدیب ورکړي، سزا ورته ورکړي. تاسو ګورئ نه، هغه کټلک یې سیګنل دی کراس کړو، ودې ته پرچه درته کوو. دا د دنیا نظام دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ دی چې کوم دی نو غلطي وکړي، جج صاحب ته مخامخ شي، هغه ورته سزا ورکړي. په سکول کې سبق نه یاد کړی، هغه ورته سزا ورکړي. مدیر کې سنتې نو فعل یې وکړي که نه، ورته سزا نشي ورکولی. نو دا جزا او سزا دا قانون فطرت دی. د دې وجې نه چې کوم دی نو ګورئ چې الله رب العالمین فرمایي چې دنیا کې به درته کاملا مکملا اختیار درکړی دی، خو خپله ده، خو د دې صله د دې بدله دا به درته وروستو درکوم. فرمایي ثم یعیده لیجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. دا لیجزیه دا تعلیل دی، بیان د علت دی، بیان د فایدې دی. د ثم یعیده دپاره الله به دا مخلوق دوباره ولې راباسي؟ لیجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. دې لپاره چې الله رب العالمین بدله ورکړي هغې خلکو ته چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک بالقسط، په انصاف سره. الله رب العالمین هغه انصاف سره به دې ته چې کوم دی نو څه ورکړي؟ بدله درته ورکړي. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب ألیم بما كانوا یکفرون. او هغه خلک چې کفر یې کړی دی د دې لپاره به وي شراب څښاک من حمیم، دا د ګرمو اوبو نه، ماء حار حمیم، هغه ګرمې اوبو به منه الحمام. حمام ته حمام ولې ویل کېږي؟ ځکه په دې کې ګرمې اوبه میلاوېږي. تاسو پوه شئ؟ هغه صاحب حمام ته حمام ځکه ویل کېږي چې په دې کې ګرمې اوبه وي. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ نو لهم شراب من حمیم، د دوی لپاره به هغه څښاک وي، هغه اوبه به وي من حمیم، د هغې جوشېدلو اوبو نه، خوټ کېدلو اوبو نه. حمیم هغې ګرمو اوبو ته ویل کېږي چې هغه وخوټ کېږي. موږ تاسو د خوټ کېدلې وایو. وعذاب ألیم، او هغه عذاب دردناک بما کانوا یکفرون، په سبب د هغې سره چې وبه دي کفر کوونکي. نو دوی چې کوم کفر کو د هغې سزا به ورته الله رب العالمین هغه به ورله د دغې ګرمو اوبو او د جهنم د عذاب په شکل کې ورکړي. نو ګوره دلته چې کوم دی نو د بعث بعد الموت کې د مؤمنانو لپاره تبشیر شو. او تبشیر څه شی؟ لیجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. او د کافرانو لپاره په دې کې انذار شو. نو هغه څه شی؟ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، د
نو د دې ربط به اوس تاسو د اولاد مني دویم آیت سره وتړئ ښه أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس إنذار والذين كفروا لهم شراب من حميم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق يعني لبارة تبشير على تبشير ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط هذا ما قبل سلف الناس ربط ده هو التغيير أما في المصر بس سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام